البته یو څو څیزونه داسې دي چې په هغې کې نبي علیه السلام فرمیلي چې په دې کې تعدي کوئ. یو چې کله مونځ د هغې وخت شي نو دا چې کوم دی په تادی سره کوئ، په دې کې دا مه کوئ چې خیر دی په کلاره باندې به وکړم. نو په مونځ کې به سستي نه کوئ، په دې کې به جلدبازي کوئ، په دې کې به تعدي کوئ چې کله وخت مقرر شي. او دغه رنګ دویم چې کله انسان ګناه وکړي، ګناه، نو بیا به دې ته انتظار نه کوي چې ورګه د جمعې شپه راشي هغې کې به توبه وباسم، او دې ته به هم انتظار نه کوي چې ورګه مبارکه میاشت روژې را روانه ده او د روژې دا میاشت راشي په دې کې به د دې ګناه نه توبه وباسم، یا ورګه په دې روژه کې د لیلة القدر چې دی دا شپه راله نو په دې کې مې الله معاف کړي، نه په توبه کې به تعدي کوي. زه کوته چې د جمعې د شپې انتظار کوي، د لیلة القدر انتظار کوي او دې کې در باندې مرګ راغی نو بغیر د توبې به مړ شي، ګناه به دې په سر باندې پاتې شي. نو په توبه کې به تعدي کوي. یو چې کله فرض مونځ د هغې وخت مقرر شي، دویم چې کله ګناه در نه وشي نو فوراً به توبه وباسي، په دې کې به جلدبازي کوي، په دې کې به تعدي کوي. او بل دا چې د چا نه قرض واخلي، قرض او قرض دې په جیب کې پیسې در لرالې نو په دې کې به هم تعدي کوي. هسې نه مړ شي او پردې قرض دې په ذمه باندې پاتې شي. نو الله جل شانه خپل حقونه بخي، خو د بندګانو حقونه بغیر د هغې د معاف کولو نه الله نه بخي. د الله قانون دا دی. نو پیسې در لرالې نو فوراً چې کوم قرضخوا دی هغه ته حواله کوه چې په کار چې بوج درنه چې کوم دی سپکېږي. او بله دا چې جنازه تیار شي نو فوراً جنازه کوه. جنازه کې ټیم هم مقرره وه چې دی ورور را روان دی، دی پلار را روان دی. ځکه دا انسان د الله دوست وي، د الله رضا کړي وي، نو د تعدي وي فوراً یې ځمکې ته سپاره چې خوشحالو کې مصروفه کېږي. او که نه دی د الله دشمن دی، کافر دی، فاسق فاجر دی، نو بیا هم د ځمکې ته سپاره، بیا د کور اوزګاروه چې هلته کې ورسره الله جل جلاله خپل حساب او کتاب شروع کړي او د هغه ته کم اعمال چې دنیا کې کړي هغه ورته زر وررسي. نو چې کله جنازه تیار شي نو په هغې کې به هم تعدي کوي، په هغې کې به لیټوالې نه کوي. دغه رنګې چې کله لور خور پیغله شي او د هغې رشته میلاویږي نو په هغې کې به هم تعدي کوي. په دې کې هم نبي علیه السلام فرمایي تعدي کوئ، زر رشته کوئ. او دغه رنګې چې کوم سړی په سفر باندې لاړو او د مقصد پوره شو نو فوراً دې خپل د سفر نه واپس کېږي، په دې کې د تعدي کوي. نو دغه یو څو څیزونه داسې دي چې په دې کې نبي علیه السلام فرمایي چې په دې کې تعدي کوئ، جلدي کوئ.